یوازې سویډن نه دی، تاریخ ګواه دی د دې قرآن د ختمېدو دپاره څومره حربې استعمال شوې. زما علم بیا هم میدان کې هغه بلکل ولاړ دی. زما طالب علم بیا هم قرآن زده کړی دی. یو درې دوره د تاریخ بلکل د اوراقو زینت ګرځېدلی. کم درې ادوار چې د قرآن بلکل دشمنۍ ته خلک مخامخ راغلي، الحمدلله هغه درې قسمه خلک د دنیا نه ورک دي. قرآن نن هم موجود دی. اولنی دور مشهور تاریخ تاسو وګورئ، تاتاریان رالل. تاتاریانو یې قرآن منګه ختمو. دا به د غرونو نه هم ختمي، دا به د سمې نه هم ختمي، دا به دکان کې هم څوک نه دي، دا به جومات کې هم څوک نه دي، قرآن به کور کې هم څوک نه دي. تاتاریان رالل، د ټولو نه اول د قرآن د ښو دپاره علما کرام یې راغونډ کړل، طلبا یې راغونډ کړل، ختم یې کړل. تاریخ اوراق نن هم ګوالي. په یو ټیم باندې د علماو، په یو ټیم د طلباو، په یو ټیم د مسلمانانو 2 لاک سرونه په یو ورځ باندې په یو ټیم باندې قتل شول. نن لاړ د هغې دریابونو نه تپوس وکړه، د هغو اوبه نن هم ګوالي، د هغو د وینو نه د هغو اوبه نن هم ګوالي. د قرآن د سیاهي نه، د قرآن د اوراقو نه هغه تاتاري د عزم کړو، زه به قرآن مکمل ختموم، زه به عالم مکمل ختموم، زه به طالب علم مکمل ختموم، زه به قاری او حافظ مکمل ختموم. الحمدلله هغه دور الله مسلمان ته وښو. مسلمان قرآن وسومینی، مسلمان قاری وسومینی، مسلمان عالم وسومینی، مسلمان طالب وسومینی. هغه تاتاریان یو هم نه دي. الحمدلله هغه تاتاري فتنه د مخ د ځمکې نه رب کائنات نه سو نابود کړه. کوم چې د قرآن په خلاف باندې هغه چې کوم دی نو میدان ته راغلو. الحمدلله مدرسه اوسم موجوده، الحمدلله قرآن اوسم موجود، الحمدلله قاری اوسم موجود، الحمدلله طالب علم اوسم موجود. هغه فتنې سره خور قرآن اوسم باقي پاتې دی ټولو. الحمدلله یو دور داسې راغی تاتاریان مکمل طور باندې ختم شل. بیا زمونږه بری صغیر باندې انګریز راغی، پیرنګي راغی. پیرنګي چې کوم دی یو څو مبصرین راوستل. تاسو موږ ته یو څو تجزیه ور مخکې کوي. زمونږ میشن صرف یو خبره ده، هغه میشن دار مسلمان به څنګه ختمیږي، هغه میشن دار د مسلمان لبا اسلامي جرأت او غیرت څنګه ختمو. هغه مبصرینو 3 خبرې ور مخکې کړې، یو 3 تجزیه ورته ور مخکې کړې. که تاسو له مسلمان غیرت ختمول غواړئ، د مسلمان جرأت ختمول غواړئ، د مسلمان نه د ایمان سلب کول غواړئ، 3 خبرې دا تاسو خپلې کوئ. نمبر 1 د مسلمان د لاسه قرآن والا، ځکه چې قرآن تر څو پورې د مسلمان په منځ کې موجود دي دغه قرآن ورته تعلیم بیانوي. د مسلمان نه اسلامي جرأت، د مسلمان نه دیني غیرت دا چرته هم نه ختمېږي. نمبر 1 په قرآن لرکې. نمبر 2 قرآن چې ورته څوک ښیي، عالم د دیو د مخې نه لرکه، عالم د منځ نه لرې کا، عالم لرې کا، قاری لرې کا، حافظ لرې کا. دا 2 خبرې خپلې کوي. 3 نمبر انګریزي تعلیم په مسلمان کې عام کا، مسلمان مکمل د انګریز په رنګ کې رنګ شي. دا 3 خبرې انګریز پیرنګي خپلې مخې ته ولوي. بری صغیر باندې کار شروع کړ. تاسو تاریخ لږ وګورئ. 3 لکه نسخې د قرآن راغونډې کړې. کور سر سروې وشو، سکه قرآن ختمومه، مدرسو نه قرآن لر شو، جماعتونو نه قرآن لر کا، کور سر سروې کېږي. دکان نه د قرآن نسخې راغونډې شوې. نمبر 2 د دغه عالم قتل عام شروع شو. نن د هغې جی ټي روډ هغه ونې نن هم ګوالي. د هغه دلي نه والا پېښور پورې څومره د جی ټي روډ په غاړه باندې ونې د عالم ډانچې راویزان کړې، د عالم سرونه یې راویزان کړل. 18,000 علما په یو وخت باندې شهیدان کړل. هغه لولو شیوخ زمونږ، هغه لولو اکابر، هغو ته به یې خپو کې پړې ور واچول، ونو پورې به یې راویزان کړل. نن د بادشاهي مسجد هغه ګیټ ګواه دی، کوم ته یې لولو مشایخ راویزان کړل، ژوندینې باندې څرمنې ته ویستې. نن هغه د کشمیر د باغ علاقه هغې هغه ونه نن هم موجوده ده، کوم ته یې لولو مشایخ راویزان کړل، ژوندینې باندې د هغو نه څرمنې ویستې. نن تاریخ ګواه دی. دهلي کې تامسن وی ور روان یم، ما د څو غوښو بوی ولیده. زه د انګریز کیمپ ته وردن نه شوم، ما 60 علما کرام ولیدل، د هغو لباس یې لړ کړی، بربڼې
سکروټو باندې سملولي د هغو جسمونه ټکاره کوي د هغو د جسم په وازدو باندې هغه سکروټې بوچاوېږي او مړه کېږي ساټې نور بربنډ کړي ورته یې دغه شان ودرولي که تاسو رجوع کوئ تاسو مدرسه پرېږدئ تاسو د قرآن درس او تدریس پرېږدئ تاسو خپل میشن پرېږدئ موږ دې باس بیا دراچو که نه د دې نه وروسته سکروټو تاسو وژنو هغه ورته وایي د دې جسم ورید کوي د هغې نه وروسته موږ په دې سکروټو سملوئ موږ به خپل میشن نه یو قدم باندې شاته هم چې کوم دی نو دا نه شو هغه میشن جاري وساتو علما کرامو قتل عام شروع شو علما کرام ژوندي ورتول شروع شول د هغو د جسم نه په ژوندینې باندې سرمنې ویستل شروع شول درېیمه خبره انګریزي تعلیم په مسلمان کې عام شو ولې قرآن چې کوم دی نو ختمومه الحمدلله زما د شپږو کالو بچې زما د اتو کالو بچې ورغلی دی ای اغیارو قرآن ختمول غواړئ زما سینې نه به یې څنګ لرکې نرشه د جومات ته یې لرکه نرشه د مدرسې نه یې لرکه نرشه قرآن د دکان نه لرکه زما سینه کې دننه غوښه کې قرآن داسې مخلوط شوی دی د دې نه ختمول دا مشکل کار دی د دې نه لرکول دا مشکل کار دی د دې نه راویستل دا مشکل کار دی یو ماشوم د شپږو کالو یو ماشوم د اتو کالو هغه پیرنګي مخکې کښېني و اسرائیل مخکې کښېني قرآن نسخه ورله لاس کې ورکوي شپږمې سپارې ابتدا هغې نه شروع کوي ماشوم په یاد ورکوئ بچه پنځلسمه سپاره مې راوړوله ماشوم شروع کړه بچه دویشتمه سپاره مې راوړوله ماشوم شروع کړه و اسرائیل انګوش بلندان دی خپل هغه کارنده د قرآن د غونډولو لپاره د قرآن د ختمولو لپاره یې لیږلی ورته وایي راځئ قرآن ختمول زمون کار نه دی الحمدلله بر صغیر د پیرنګي نه سپاره قرآن بیا هم موجود دی ټوله سبحان الله یو دور هغه راغی مګر سویډن کې یو قرآن ته هغه وسېزه دا نوی کار نه دی د دې خلاف حربي استعمالي شوي دي د دې خلاف خلک چې کوم دی نو میدان ته راغلي دي الحمدلله تاتاریان هم ختم قرآن بیا هم موجود پیرنګي هم ختم قرآن بیا هم چې کوم دی نو موجود دی یو بله فتنه د کمیونستو راله کمیونیزم چې کله میدان ته راغی سږی قرآن ختمو قرآن په اوراقو پابندي ولګېده لاړه هغه علاقې چې زمونږ د دې لویو مراکزو هغې کې علماو پابندي ولګوله د عربۍ په خط باندې پابندي ولګوله د یو کس په بل کس ته غوسه وه لاړ د عربۍ او پرزه به یې ولیکله د هغه د کور مخکې به یې وغورځوله او بیا به شکایت وکړو د ده په کور کې عالم موجود دی ځکه د عربۍ پرزه یې د کور سره ده ګرفتاره به شو لاس به یې ترې کټ کړل ګوتې به یې ترې کټ کړې ویې ته د قرآن ژبه چې کوم دی په هغې پوهېږي عربي خو د قرآن ژبه د ستا د کور مخکې د قرآن د ژبې د عربۍ پرزولې موجوده شوه هغه خلکو نه به یې ګوتې کټ کړې دی به یې الټه راویزان کړل سرونه به یې ترې کټ کړل په هغې باندې پابندي ولګولې د قرآن په درس و تدریس پابندي ولګېده الحمدلله زما قاري هلته بیا هم هسې نه دی ناست ده که هلته ږیره لر کړې ده ده که هلته خپله حلیه او شکل دا چې کوم دی د غیر حافظ اختیار کړی دی د ځان له جامو یو مشین اغوستی دی چاپېره طلبا ورسره ناست دي مشینان ورله ورکړي دي زه دغې ماشومانو ته درسیتوب ښیمه د هغې سره سره د قرآن کریم الفاظ ورته راټکئ د قرآن کریم حافظان تیاروئ چا په خپل کور کې دننه په المارۍ کې دننه یوه دروازه کولاو کړې ده شاته مدرسه یو خفیه کمره کې کولاو کړې ده چا د ځان زمیندار جوړ کړی دی بطور دیاړۍ دا طلبا د ځان سره لګولي دي کودالې ورکړي دي رمبي لاس کې ورکړي دي زه دا بطور دیاړۍ د خپل پټي دپاره چې کوم دی دیاړي مار نسم حالانکه دیاړي مار به نه و دا یې طلبا ځان له ساتلو قرآن به یې ورته خو قرآن به یې ورته حفظ کو او یا کاله په دې کې تېر شول د قرآن نسخې چا نه لیدې الحمدلله په یادو ماشومانو قرآن چې کوم دی حفظ کول شروع کړل یو دور او یا کاله وروسته هغه راغی کله چې پابندي ختمه شوه حکومت معلومول غوښتل چې په اخلاق لا چا څومره د قرآن کریم حفظونه کړي دي د یو قاري ضرورت دی یو ځای کې قاري موږ له پکار دی هغه کس به موږ له درخواست راکوي درخواست به جمع کوي چې کوم د قرآن حافظ او قاري خلکو چې کله درخواستونه جمع کول شروع کړل کله چې هغه درخواستونه شمارېدل شروع کړل څومره قاریانو حافظانو د دې کډمۍ لپاره درخواستونه جمع کړل کله چې تعداد راغی 14,000 قراو د هغې لپاره خپل هغه درخواستونه جمع کړو خلک انګوش
موږ به نندان د اریان دی موږ په قرآن هم پابندي ولګوله موږ په درس هم پابندي ولګوله موږ په علم هم پابندي ولګوله موږ په قاري هم پابندي ولګوله موږ د عربۍ په ژبه هم پابندي ولګوله موږ جوماتونه هم تاله کړل ختم شل چې 14,000 حفاظ او قرا پر ملک را پابندۍ نه وروسته چا تیار کړل الحمدلله هغه کمیونست تباه و برباد شل قرآن موجود مدرسې موجود علما اوس هم موجود دي دا به موجود انشاءالله مگر سیډن نه دنیا ملکونه دي رامخکې شي زما دا یو بچه الحمدلله د هغو دپاره بمبار دی د په خپله سینه کې قرآن محفوظ کو یا به انشاءالله مستقبل کې چې کوم دی نو محفوظ کوي د قرآن ذمواري الله واسترا د دې نه مخکې کتابونه الله د وخت علماو طرف ته سپارلي وو هغو پکې رد و بدل کړي وو هغو پکې تحریفات کړي وو د یو ځای نه خبره وړي بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته وړي د قرآن ذمواري الله واستي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله فرمایي موږ قرآن نازل کړی دی موږ د حفاظت کوونکي وو الله د قرآن مختلفو طریقو سره حفاظت وکړه د ټولو نه لویه مؤثره طریقه هغه د دې ماشومانو دا سینې دي چې سینه کې دننه د دې ماشوم بچی چې کوم دی نو قرآن محفوظ دی اغیار یې د دکان نه لرګی لرې کړي اغیار یې د جومات نه لرګی لرې کړي اغیار ورته اور ورچوي هر ځای کې چې ورچوي هغه چارسله کې ورته ورچوي بله ورځ قرآن یې وسېزه هغه که په سویډن کې ورچوي د قرآن سره یې لبې چې کوم دی نو وکړې خیر دی ودې کړي زما د دې ماشوم بچي د سینې نه د دې وینې نه د دې خوښې نه قرآن چرته هم نشي بار کولی انشاءالله دغه علما پر غرونو کې موجود دي انشاءالله دغه قرا چې کوم دی نو موجود دي انشاءالله په دې دره کې مولانا عبدالرحمن پشال نوجوانان موجود دي انشاءالله زما بچی به د قرآن په نور سره چې کوم دی نو منور کېږي او د سکرین په دغه شیشه باندې به انشاءالله اغیارو ته ښیو چې په دې دره کې الحمدلله نن 15 ماشومان نور هم تیار شول ټول الحمدلله دا اغیار هم کوشش کوي خدای یو خبره ذهن کې کېدوئ دا ناشنا خبره نه ده چې یو کافر راشي او قرآن وسیزي دا ناشنا خبره نه ده چې د قرآن یو دشمن راشي او قرآن په لتو باندې ووایي دا ناشنا خبره نه ده چې د قرآن یو دشمن راشي او لیټرین ته او باتروم ته قرآن ور واچوي د خفګان خبره ودایي د پریشانۍ خبره ودایي چې ما ته قرآن ته حق وایو ما ته عالم ته حق وایو ما ته حدیثو ته حق وایو ما ته چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر اخرنی پیغمبر هغه منو ما ته د توحید چې کوم دی هغه قایل یو د هغې باوجود چې زما استاد الله سره قرآن توهین وشي دا بله خفګان خبره دا بله پریشانۍ خبره اوس پته وې چې دا خو په بل ملک قرآن سیو زه دلته اوبو کې دننه ورته خولېما زه مسلمان یم زه د قرآن څنګه توهین کومه ما خو د قرآن چېرته توهین نه دی کړی زه تاسو ته وایم زموږ په دې ملک کې روزانه چې سهار تاسو دا نټ کولاو کوئ روزانه تاسو اخبار وګورئ په هر یو خطه کې خامخا یو یا دوه عالمان شهیدان یو کلی دا په څه باندې شهیدان کېږي دا قرآن خلکو ته ښایي دا د قرآن درس خلکو ته ورکوي دا د آخرت لار خلکو ته ښایي ولې دا د قرآن توحید نه دی څه دا د قرآن توحید نه دی ستا صرف په دغې خبره باندې بنې شي چې دا قرآن او حدیث خلکو ته ورښایي د مسلمان د لاس سره قرآن توهین وشي د مدرسې هغه مخالفت وشي د عالم چې کوم دی خلاف ورزي کېږي د عالم پټکۍ د سپي ته ور په غاړه کېږي د عالم ګیره چې کوم دی دا یو خر ته ور په غاړه کېږي دا خر په سر باندې تا د عالم پګړۍ چې کوم دی نو کېښوده تا ورته ګیره چې کوم دی نو دا په مخ کړه تا تسبیح خر ته راویزانې کړې تا چې کوم دی نو توهین وکړه تا په شیشه د قرآن توهین وکړه تا د پردې نه شاته د قرآن توهین وکړه تا د محمد رسول الله ګستاخي وکړه تا د علماو توهین چې کوم دی نو وکړه د دین اسلام توهین دې وکړه زما ګیله د سویډن د کافر نه نه ده د پادري نه نه ده زما د خپل مسلمان نه ده هغه مسلمان زما سره یو صف کې ولاړي زما د ګیرې توهین کوي زما د پټکي توهین کوي زما د تسبیح توهین کوي زما د مدرسې توهین کوي زما د جومات توهین کوي د ټولو نه لویه ګیله او د زړه د چاودو خبره هم دغه ده چې زما د مسلمان د لاسه صادرېږي